ومن ازلم او څوک د زیات ظالم ممن د هغه چانه افترا چې د جوړ کړی وي علی الله فالله جل شانه باندې کذبا دروغ الله جل شانه باندې. نو دا اوس په الله جل شانه باندې دروغ دي کنه چې اوس خدای پاک وایي چې دا قرآن ما خپل پیغمبر ته نازل کړی او تاسو وایي چې نه دا د پیغمبر د ځانه وایي، نو تاسو د خدای پاک د خبرې تردید کوي. اولئک دا کسان چې د یعرضون دی به پیش کولی شي وړاندې کولی بشي علی ربهم د قیامت پر خپل رب ته دی به خدای ته ولې ودرېږي نه. ویقول او وایي به الاشهاد گواهان، نو گواهان به څوک فرشته کرامن کاتبین. او یو روایت کې راځي مفسرین فرمایي چې کله د دې طرف یو انسان نیک عمل وکړي نو بس د کرامن کاتبین کې د خې طرف دوګي دا چې بس د محسر زر ضروري کې چې د پلان کې دا د ماستان مونږ وکړو او ورسره دوه رکعات نفل. خو چې کله د انسان نه ګناه وشي یو بد عمل ته وشي نو د دې طرف د فرشته چې دا د دې یو انډرلاند دا فرشته بیا د دې یو نه تاسو کوي چې دا ګناه زولي کم کونی لیکم نو دی وته وي صبر وکړه. دا فرشته وته وي دا ملائکه وته وي صبر وکړه کې دې چې د دې ګناه نه توبه وباسي. خو اخر دا چې دې توبه ونه باسي او دا غي فرشتو د بدلیدو د ډیوټي د بدلیدو ټیم راشي، ځکه د فرشتو ډیوټي خدای پاک بدلی ښه نو بدلیدو ټیم راشي نو دی وته اوس څنګه چلو کوم زه خو توبه نشته بس یو ګناه ورپسولي کا یو ګناه ورپسولي کی. نو ځکه وی ويقول الاشهاد وای بدا گواهان اسوګه گواهان سوکتي فرشتي دي ملائکه دي هؤلاء الذين دا کسان دي کذبوا چې دي دروغ ویلیو علی ربهم پر خپل رب باندې. نو علی خبردار لعنت الله لعنت الله جل شانه دی وی علی الظالمین فظالمانو باندې. الذين هغه ظالمان، اوس خدای پاک د ظالمانو تعریف کوي چې د ظالمان کم خلق دي. الذين هغه ظالمان يسدون چې من کول کوي عن سبيل الله د الله جل شانه د لارې نه قسمه قسم رکاوټونه پیدا کوي. ويبغونها او لټوي په لار د خدای کې عوجن کوګواله. نو تا تباسي په دین کې شکوک او شبهات پیدا کوي. ها نور به خپل دومره علم ني د دې چې شکوک او شبهات پیدا کوي دام د خپل کم علمه په وجه باندې پیدا کوي. د دم دون علم ني چې دغه خبر ته ذهن ورسي نو د ذهن کې شکوک او شبهات پیدا کیږي ناغه بیا بل ته وي. نو چې هغه بل ته وي نه هغه هم زما پشانی نو هغه نه پويګاله کړه پلان کې هټیک وي دا پلان کې ټیک وي. نو ځکه خدای پاک وي يبغونها لټوي په لار د خدای کې عوجن کوګواله. وهم بالآخرته وهم او دا کسان بالآخرت په آخرت کې هم کافر دا بالآخرت په آخرت باندې هم دوی چې کافرون انکار کوونکي دي. خدای پاک دې د آخرت نه انکار کړي. اولئک دا کسان لم یکونو نبوی دوی معجزین فی الارض معجزین چې دی عاجز کوونکي وي الله جل شانه لره فی الارض فزمکه کې. نو خدای پاک دې د دې دون واسطه د دې دون طاقت چې خدای پاک مقابله وکړي خدای پاک لشکست ورکی. خدای پاک نشي کولی لم يكونوا نشي کولی داسې دي معجزین فی الارض چې دی عاجز کې الله جل شانه فی الارض فزمکه کې. وما كان لهم نو چې دی د خدای پاک مقابله ته ودرېږي نو وما كان لهم نشته دوی لرا من دون الله په مقابله د الله جل شانه کې من اولیاء سوک دوستان من اولیاء سوک محافظان چې بیا د خدای پاک د عذاب نه بچي ته د خدای پاک مقابله ته ودرېږي. یضاعف من اولیاء نه اولیاء باندې دا ته کې میم لیکل دي د ته وقف لازم دا تاسو دا خبره ما مخکې کړه دا تلاوت سره مناسبت خبري دا یاد ساتي. نو چې کوم ځای کې داسې میم راشي نه الته کې په وقف لازمان کې نه بیا الته کې اولیاء بنوي اولیاء بس وقف بکې ودرېږي با او وقف دې ته چې سړی ودرېږي او ساماته کې ودرېږي او ساماته کې او بیا په بل حساب باندې شروع کی یضاعف لهم العذاب یضاعف دوچند بکړي شي لهم د دې لپاره العذاب او د عذاب په آخرت کې ما كانوا او نو دوی یستطيعون چې دې طاقت لرو السمع د حق ته ورېدو دی حق ته وګونه بند کړو وګونو کې ګوتې ور کړې وي وما كانوا او نو دوی يبصرون چې دې حق لیدلې وي. ځکه بس د دې په سترګو باندې موږ پښتو کوی کولې په پرتی وي. اولئک الذین
دغه کسان دي خسروا انفسهم خدای پاک وایي چې دوی ځان تاواني کړی دی دوی د حق نه غوږونه هم بند کړي او سترګې هم پتې پټې کړي دي نو خسروا انفسهم چې تاواني کړي دي ځانونه خپل وضل عنهم او رک شوي دوی نه ما هغه عمل کانو چې دوی یفترونه چې د ځان یې جوړو لا جرم یقیني خبره ده انهم تحقیق سره دوی چې دي فی الاخرت په آخرت کې هم الاخسرون هم دی تاوانیان په آخرت کې بل څوک تاوانیان ني چې کوم خلکو ابتلاء علی الله کړی ده ان الذين بشکا کسان تحقیق سره کسان امنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او د نیکو عمل کړی دي واخبتوا او عاجزی کړی ده انکساری کړی ده الی ربهم خپل رب ته زمون شیخ صاحب بوي خدای پاک د برزان منټر نه جوړي شیخ صدیق الله صاحب دا پردوس جماعت کې شیخ صاحب دی موږ هغه سره سبق کې ناغه چې کله په هدايه کې د موز باب راغی ناغه ته د موز طریقه خوله چې بھائی موز ته بودري کې په داسې طریقې سره او نیت په داسې تړي نو وګوره 500 کاله موز کې خود نیت تړلو طریقه نو ورزول الله سن حالانکه د نیت طریقه دار چې بس راش مانځه تنیق د قشانو درېږي تکبیر کېږي نه غوډرېږي لاسونه بم داسې مخامخ د تړيخه دا تکبیر کېږي ډېر خلک لاسونه مخامخ د قشان نیولې داسې ولاړي علماء د دې نه منع کړي چې بس ودرې بالکل د پوجي بشان بس ټانټو درېږي د قشان نو چې بیا الله اکبر وای نو بس لاسونه بداسه کې اوس وګونو سره جنگول هم څه فرض نه دي خو د وګونو مقدار او چتول دا پکار دا ډېر خلک کی نو بس وګونو سره داسه ګوته نیولې لاسونه نیولې نیت مو کو نیت په کوم نیت پکړي حالانکه نو بس د وګونو مقدار لا سوچت کا ابس لاس داسه او تحت سرت لاندې نامین الله ستړه نو بس چا به داسې لاس تړي چا څنګه وتړي حالانکه ته چې ذمہداري کارم زکه مې کاکاله کو او بخور سټیم کو کم د خور ورکول ټیم دی کنه دی او په دین کې راځه تاسو نه کې په دین کې رضانه مفتی جوړ کړی حالانکه د دین خدا شیز نو ګوره په عربی باندې د پوی مناسبت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عربی په عربی پکار دي حالانکه د بعضی زینو تفسیر خدای پاک براه راست را لګل دي چې دې کې د ماده مراد دي یا صحابه عرب خلکو پکار چې غیم په قران باندې واغین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغړي وی چې دې کې د خبره څه مطلب دی لکه تاسو ما مخکې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه واقع بیان کړو چې کله د روزه حکم راغی نو خدای پاک چې تاسو روزه نیسئ د دې مسیپاره کې تیر شي وی من الخيط الاسود څنګه آیات دی من الخيط الاسود دک آیات ته نو خدای پاک چې کله تاسو ته تور تار سپین تار د تور تار نخکاره شي نو تاسو روزه بندوي او چې کله ما خام مرکوز نو روزه بندوي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کله ما حسن کو کور تلاړو نو بس ځان سره یو سپین تار راوغشته یو تور دواړه بالغ لاندې شو نو بس چې پښمنی ټیم شوی ټول شپه لګیاره تار تم ګوري تارونو داسې راواخلي وته ګوري لکه دا خو د دې دواړه کې فرق نه کیږي نو بس کجوري ورسره پته یو کجوري وخوري او پس یو کندول وبمسکی نو بیا ګوري چې بهر وروته لکه دا خو رڼا سحر دی دا خو نو پوښو چې دین رسول الله صلی الله د خدای پاک د سپین تار نه د تور تار نه د سپین تور تار مراد نه دی نو راغی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ویجی ما خو دغه شان کار کړی لګیا ما کجورم خورم او بمور پس کوم او بالغ لاندې می تور سپین تاریخ دی هغه والا مو ګورم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انک لغریز الکپاستا اثر ډیر غټ دی چې دا دومره مشرق او مغرب د سټ لاندې کړی دي نیوجی دینه مراد سره د دینه مراد هغه دی چې کله تا ته د سحر د بانګونو ټیم کې په د مشرق سټ باندې سپینه کرخه ښکار شي سپینه کرخه چې دا بس رڼایي را شروع شي دک ټیم نه بروجه باندې د دینه مراد دک وی زمان دک سپین تار ته مراد نو چې اوس صحابه عرب خلکو قران مره به کې نازل شي بکال چې په خبره پوښي وي نو دې د پر ګوره هغه تاسو زدا شعر بار وای چې زدا کوي د دنیا توند د یو بل نشي شاګرد نشي استاد نشي سړی نو ته چې د موټر سایکل می سره توم زکه نو استاد لزه او چې دین زکه نه بیا وې زه پوهیږم بیا ځان مفتی صاحب جوړ کړی نو شیخ صاحب مونږ ته خبره مې دا کولې شیخ صاحب مونږ ته مانزه طریقه خوله ناغوي چې مانزه کې بداسي ودرېږي ځان ته هغه خبره مې دا کولې شیخ صاحب ځان دا خدای پاک ته برزانه باندې ټر نه جوړې ښه چې دا بس داسې لاس نکړي او داسې پکې سټم پکې کوک کړي خو یو خپل یوځه پرته یو نه بس بالکل پوجي چې څنګه خپل د جرنیل مخ کې څنګه سټانټو لړ دک شان به خدای پاک مخ کې سټانټو درېږي
دا نه چې کله یو ترخ ګره وه کله بل ترخ ګره وه کله څادر سمه وه کله ټوپۍ سمه وه او ګوره د دې وجه علما دا ټوخې نه ټوخې چې مقتدیان به په امام سره په جمع کې ولاړ دی ټوخې نه کوي او امام تر ټوخې ضرورت شته هغه ته اجازه تم دی ځکه اوس هغه به تلاوت کوي مری به ونخلي یا مری کې به داسې نور څه مسله راشي نو هغه مری تازه کې هغه ته اجازه شته خو دا نه چې شاید ورپسې بس یو ټوخې وکړي بیا ټول لذت کوي دا حقیقت ته داسې نو خدای پاک ته برزا مانیټر نه جوړو خدای پاک ته عاجزي کوي او خدای پاک عاجزي خو خدای د انسان لپاره خدای پاک کوئی ظلم تکبر او لویوالي دا زما صادر دی ستا ته ما پیدا کړې زما مملوکي زما غلامي زما بندي ما ته عاجزي کوي نو ما سشو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان لري او عملوا الصالحات او د نیکه عمل کړي دي واخبتوا عاجزي کړي دا الله جل الى ربهم خپل رب ته اولئک خدای پاک وی دا چې کوم خلکو عاجزي کړي دا نو اولئک دغه کسان اصحاب الجنه دا ملګری د جنت دي هم فيها خالدون ادیو په د جنت کې همیشه وي مثل الفریقین مثال د دوه ډلو صفت د دوه ډلو دا اوس خدای پاک د مسلمان او د کافر تفریق بیانوي چې د مسلمان صفت ته د دسه مثال او د کافر صفت ته او د دسه مثال له مثل الفریقین صفت د دې دوه ډلو کل اعما پشان دړون دی والاصم او پشان د کون دی والبصیر او پشان د بینا دی والسمیع او پشان د شنوا دی د اوریدون کې دی نو خدای پاک وایي چې یو سړی ړوندمي یو سړی کونمي او یو سړی روغمي پسترګو لیدم کوي او غوګونه هم سمي په غوګونه مورید کوي او پسترګو لید کوي نو آیا دا دواړه سړی برابر کیدي آیا دا دواړه لکه مونږ ویل لکه سپین او تور برابر کیدي نشي کېدای نو خدای پاک هم دغه مثال ورکړي چې لکه ړوند او کون یو سړی ړوندم دی او کونم دی یو سړی بینام دی او شنوان دی اوریم نو دا دواړه برابر کیدي شي نه خدای پاک وي مثل الفریقین صفت د دې دوه ډلو کل اعما پشان دړون والاسم او کون والبصیر او پشان د بینا والسمیع او پشان د شنوا هل یستویان مثلا آیا دا دواړه برابرې دي شي مثلا د صفت په اعتبار هیڅ نشي برابر دي نو خدای پاک وي چې نشي برابر دي افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلئ دې خبره فلا تتذکرون تاسو نصیحت نه اخلئ ولئن اذقنا الانسان او کشر وسکو مونږه انسان ته منا د خپل جانب نه رحمتا رحمت ثم نزعناها او بیا واپس واخلو منه د انسان نه د رحمت انه نو د انسان چې تحقیق سره د انسان چې لیوسن کپور ډیر نه امید دی او ډیر نه شکر دی ولئن اذقناه او کشر وسکو مونږه د انسان ته نعما راحت بعض ضراء فست تکلیفنا مست هو چې رسیدلو دتا لا یقولن نو دې سوای ذهب السیئات لال التکلیفنا عني زمنا انه تحقیق سره د انسان چې دی لفرحون ډیر متکبر دفاع اقوال په خبرو کې فخور او ډیر تکبر او فخر کوون کې دی په عمل کې الا الذين مگر ها کسان صبروا چې صبر کړي دي او عامل الصالحات او د نیکو عمل کړي دي اولئک لهم مغفرۃ دای کسان د پاره بخنه ده واجر کریم او ډیر لوی اجر دی فلعلک شاید چې توفیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم تارکن پر خودون کې بعض ما یوحا الیکا بعض ما هغه عمل یوحا بعض ما هغه یوحا و چې وحی کول شي الیکا تا وضایقن او تنگیدون کې تو به تنگیدون کې دا به پدې باندې صدر کسینه دستا ان یقولوا د دی وجه چې دی وای لولا انزل ولنه د نازل شوی علی پدې پیغمبر باندې کنزون یو خزانه د سرو زرو چې سرو زرو ډکه وته سره وي او دې پټول کې مالدار ترين سړی نو دی به ته خدای پاک تعالی پیغمبر درکړه ته خو یتیمی او خدای پاک نعیم بن مسعود له پیغمبرین نور کوله چې دا طيب د ټول مالدار ترين سړی دی او ابو جهل له پیغمبرین نور کوله چې دا زمون په مکه کې زمون سردار دی نو بعض ما یوحا الیک و ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او دی وای چې ولنا نازل شوی په پیغمبر باندې
کنز خزانه او جاء معه ایا اولنه راغلی د پیغمبر سره ملک یو فرشتہ چې د پیغمبر تصدیق کو انما انت نذیر انما خبر دارا انت تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نذیر خبرداری ورکون کې والله الله جل شانه علی کل شیء په هر شی باندې وکیل ساتون کې دي ام یقولون افتراه بلکې دی وای چې د پیغمبر دا قران افتراه د ځانه جوړ کړی دی قلت ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قل معنا تاسو په امیر صاحب کول چې دا امر اعلاني شي ټول خلکو ته وایا فاتورات لوکله بعشر سور مثله پلس سورتونو مثله په مثل د قران مفتریات چې د ځانه جوړ کړی شي وي ودعو او راو بله من ها اسوک استطاعتم چې تاسو په وس کې وي من دون الله په مقابله د الله جل شانه کې ان کنتم صادقین کچرتا تاسو رښتونی فإن لم يستجيبوا لكم کدی چرته مثبت جواب درنکړه تاسو ته فعلمون فوهشه انما خبر دادا انزل چې دا قران نازل شوی دی بعلم الله فعلم دا الله جل شانه باندې وانا ودا خبره لا اله چې نشته لایق د عبادت الا مگر شته هو دغه الله فهل انتم مسلمون نو آیات سو استسلیمیږي الله جل شانه ته اسلام قبلوي من کان یرید الحیات الدنیا من هوسو کان چې وی یرید چې اراده لري الحیات الدنیا د جون د دنیا وزینتها او د خایز د دنیا نوفی لهم نور بکلو منگا دوی تا اعمالهم نتیجه دا عملون دی فیها پدی دنیا کے وهم فیها لا یبخسون و دین بکمین شکول پدی دنیا کے اولئک الذین نو کمی به ذکر نشکولی خدای پاک وایي چې د حل زلی دی د پاره دي او د حل زلی کدا مسلمان کوي کدا کافر کوي کدا سپین سړی کوي کدا تور سړی کوي کدا سوړیانو سړی کوي کدا خانا کوي کدا مېره کوي خدای پاک چې څنګه حل زلی کړی دي اکشان بدل ورکم اولئک الذین دغه کسان الذین ها کسان دی لیس لهم فی الاخرته چې نشته دوی د پاره په آخرت کې الا النار مگر اور دی وحبط او ختم شوی دی ما هغه صنعو چې دی کوم عمل کړي فیها په دنیا کې و باطل نو باطل دن کې دی ما هغه عمل کانو چې دوی عملونه کوم عمل کو افمن کانا آیا هوا سوک چوی علا بینتن پواضح دلیل باندې من ربه دخل رب د جانبنا ویتلوه او لگی دلوی بد پس شاہد منه یو گواہ د الله جل شانه د طرفنا ومن قبله او مخکې د قران مجید نا تایید کړی د کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امام و رحمت چغه امام د خپل وخت ورحمتا او رحمتو بخپل وخت کې د خپل خلکو د پاره اولئک دا کسان چې دی یؤمنون ایمان ساتي به په دې قران باندې ومن او هاسو کې یکفرو چې انکار یې وکړو به د دې قران نه من الاحزاب د دې ډلو څخه فنارو نو زید دي فنارو نو اور چې دی موعده زید د دې فلا تكون مکیگتو فی مریت فشک منه د دې قران نه انه تحقیق سره الحق دا قران اختیار دی من ربک د جانب درستانه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو چې دی لا یؤمنون ایمان نه وروړي ومن اسوق د زیات ومن ازلم اسوق د زیات ظالم ممن د هغشانا ابترا چې جوړ کړی وی علی الله فالله جل شانه باندې کذبن درو اولئک دا کسان چې دی یعرضون باندې کولی وشي علی ربهم د قیامت پر خپل رب ويقول الاشهاد وای بگواهان چې فرشتي دي هؤلاء الذين دا کسان دي کذبوا چې دي دروغ ویلو علی ربهم په خپل رب باندې الا لعنت الله الا خبردار لعنت الله لعنت الله جل شانه چې دي علی الظالمین فظالمانو خلق باندې نو د لعنت متعلق تاسو ما مخکې یو مسله کړې و چې لعنت با چې یو کافر ژوندین دي علما فرمایي چې په هغه باندې لعنت نه چې ترسو په خپل کفر باندې مړ نه دي او د لعنت معنا ده بعید من الرحمه د الله جل شانه د رحمت نه لري نو چې ته یو سړی ته لعنتی نو معنا ده چې ته خدای پاک د خپل رحمت نه لري نو خدای پاک کې دي شي په جون کې ته خدای پاک د ایمان خواګنه سکو سړی مسلمان شي نو لعنت په پچا باندې نه وي چې ترسو پاک کو پر باندې مړ نه والذین ها کسان یسدون چې من کول کوي عن سبیل الله دلائل الله جل شانه ويبغونها او دی لټوي په لار د خدای کې عوجن کوګواله وهم بالاخره هم کافرون او دی هم په اخرت باندې انکار کوونکي دي معنی دا چې د اخرت نوم دی انکار کوي
اولئک دا کسان چې دي لم یکونو نبوي دوی معجزین چې عجز کوون کې وی الله جل شانه لرا فی الارض فزمک کې وما كان لهم او نشته دوی د فارا من دون الله په مقابله د الله جل شانه کې من اولیاء سوک محافظان سوک دوستان چې دي له لاس ورکی او د الله جل شانه د عذاب نه بچ کی یضاعف لهم العذاب دوچند بکړي شي دي د عذاب ما كانوا نبو او نبو ما كانوا يستطيعون السمع او نو دوی چې طاقت لرلو السمع د حق دا اوریدو وما كانوا او نو دوی يبصرون چې لیدلې وي حق اولئک الذين دا کسان دي خسرو چې تاوانی کړي دي انفسهم ځانون خپل وضل عنهم او رخصوي دوی نه ما هغه عمل كانوا چې دوی یفترون چې د ځانه جوړول لا جرم یقینی خبر دا انهم تحقیق سره دوی فی الاخرت فی آخرت کې هم دوی چې دي الاخسرون تاوانیان دي خدای پاکی په آخرت کې بل څوک تاوانیان نه اومدي دي ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کړي د نیکو واخبتوا او جزیه کړي د الی ربهم خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه هم دا کسان ملګری د جنت دي هم فيها خالدون او دیو په جنت کې همیشه وي مثل الفریقین صفات داغه دوه ډلو کل اعما پشان دړون ولا سم او پشان د کول والبصیر او پشان د بینا والسمیع او پشان د شنوا چې خبره اوري هل یستوی آیا دا دواړه باندې برکی دي شي مثلا د صفت په اعتبار افلا تذکرون آیات سنسیت ناخله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم وفوض امري وامركم الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم.